الله دې موږ تاسو ټول د حسد نه وځي پښتنو کې حسد اړو سره شته نه کنه ها بھائی هر شی په کې شته خو حسد پښتنو کې نشته ها حسد ناکار شی دی استاد ذکر کې زموږ استاد محترم دی الله دې روغ رمټ کې بیمار هم دی غلام الله خان استاد زموږ قرآن شریف مور سره ټول زده کړي ناغي به موږ له درس کې وی هر څه تقسیمېدل مليان پکې رست رالل نو دای له ورو حسد پاتې غدا دی خوخه هواله غری نور شي رښتا د خلکو د دشمنی څخه سببي یا وزمکوي یا پټوي ا د مولا د سروانه نه تعالی پتهشتا نه بل چاله پتهشتا اګه دا ټول کله جرګه کې راغ روغه دکېږي کو بشي ناغي و فرمایل چې دا حسد چاله رسیدلې الله دې موږ او تاسو د حسد نه وساتي اگر دا حسد ور پښتنو کې ډېر دی تاسو نه خونیم خبر چې امام مونی تاسو ځان له مسکوي اګه په جمع کوي تاسو نه بل څوک مخ کې کوي بعضی جمعهتونو کې بل نه مخ کې کوي اګه یو په مخ کې د انور په وګه صادر راوځي جنگتي جوړي ویګي په خبره باندې وای زموږ د پسینه کیږي دا د حسد د وجه نه وای حسد ګرډر ناکاره شی الله دې موږ تاسو ټول څوکي او حسد دي ته وای یو سړی په دینی او دنیوي نعمت کې ده اته وی چې بدنه والی کمال راکې کنه راکې خو چې دنه سکی ادي علماء د عبرت یو خبره ذکر کړي سکیت باز خبره عبرت وی هو کتاب کې ني ها وای فرعون او شیطان یوزل یوزې شول نو دواړه خپو فرعون ولوي ما او ته نه ناکار شو کینو شیطان وی د خو جوړ خپل معنی کیږي ولوي راځه داسې کس در لخیم چې ما تایلاره کې پریږي ودا پښتنو واسم مسله ده دی وی شاګرد په استاد سی واکیږي تاسو غواړئ ختمه کړو شاګرد سره فرعون ته وی تخفکیږي امر راځه دوره مهنت وکړي چې زمونږه شاګردان اوس موږ نه مخکې شي نو خفکیږي مو یو پښتون له دروازه ټکولې کور وروته نو فرعون او شیطان ورته موږ دواړه ملائک یو از چې تاسو سوال کې مونږ به امين کو ناغه پښتون ورته وی زما دی گاونډي بیگا غواغستي دعا غوړی جلې مردار کی خبره پاره لای ورته وی د باندې سلام مردار خو ته د دوه سوالو کا یاد دریو وینه می دوه پکار دي نه درې خو چې د مردار شي اسد مو پیجند کوم نه پیجند مونږ وایو چې مال یا سملاویږي یا نه خو چې بس الله دا دینی او دنیوي نعمت د دنوالي دا ګور دي حسد نه کفر جوړيږي د حسد نه ګناه کبایر جوړي اتا سول سوره یوسف د حسد نتایج خیر ګور حسد راغه نورونه راغل او یوسف علی السلام کوي کی ورتاو او د تاریخي کول مطابق سو کال باز اتیا کال ذکر کړي اتیا کال یعقوب علی السلام جوړو خپلار ته موږ نشر مخ خړو دروغي ورلو ګور دي يهود تدا سي پته و چې دا پیغمبر د الله پیغمبر دی چې الله و يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وېدا سي پیجن لکه ځامن علماء لیکلي وی لوري ونه وي الله دې د علماء قبرونه درنو داسې ونه وي چې داسې پیجن لکه لور چې پیجني وېدا زوي زکه وي چې دې لاسو کې ډېر لوبای لور دور نه لوبي وي دا سي پیجني لکه ځامن پیجني خود حسد د وجنه د الله د حبيب نسو کو انکار او کو کفر او کو الله دې موږ او تاسو د حسد نه وساتي نبی رسول الله یو حدیث ته ابو داود شریف حدیث ته یو ځل فرمایل وی یو کس وسراب شي او جنتی دي دي کې انصاری صحابي را جمعات ترادن شټول خلقو قتل چې د الله حبيب ویلو چې جنتی دي سور زدا سو شنیو صحابي سبحانه جوړ کا علماء لیکي ابو سعید خدری رضی الله عنه چې زته سره دی رکی کوم پیغمبر په ژوندون د جنت زیره کوي چې اسه شه دی د سکای نو سبانه لګته چاله راشي چې بیمار بیا کور کې می جنگ کړي سور هغه سره دی رشو خدا سي سامل نه کتو چې ګنې دي صحابي الہدا او خصوصا کولو د نورو نه کولو نو درې مرز چې تلونه اورته وي بای زه خو په دې دیت راشم درې مرز دا استابارک پیغمبر علیه السلام د جنت زیره ور کوي او ما خدا سے سونی دل مونږه مسکو تم کې
مونږ هم تهجد کو تم تهجد کې ناغور ته بس ضرورت دغه دي چې تاسو سودی دل او چې رخصت دې یو خبره ولا وکا وګوره اعمال خدغه دي خو ما په دې ځل کې الله یو خبره چولې وی کدا ټول دنیا یو کس ته میلاو شي ما ځل کې سره راځي څه پوښوي په خبره باندې مونږ کوم سره راځي کنه چې الله سره میلاو شول بھائی کاغله سره میلاو شول مونږ ټول شپه خوب نه راځي وګورئ په خبره باندې وی کدا ټول دنیا چاته میلاو شي خو زما زړه کې سن را دي چې دا ولي ولا میلاو شوړه کې حسد نو ذکر وی و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کالا چې حسد خکارا او سرګن کی